السلام علیکم. لکه څنګه تاسو ته پاتې یا څه په 22 نومبر باندې بګن باندې لشکرکشي وشوله، هلته ډېر ظلم زیاتی وشو. هغه نه پاس په ټول ضلع کرم کې فسادات شیعه سني فسادات شروع شولو. لاس ورځو پورې تقریبا فسادات و، جنګ و، مختلف علاقو کې جنګ و. بیا د حکومت جرګې شروع شولې. هغه نه پاس په ګرینډ جرګه شروع شوله په کوهاټ کې. پرون د ګرینډ جرګې فیصله وشوله، یو ځل بیا علاقې کې به امن وي، امن دپاره اقدامات اوچت شولو. خو دا ګرینډ جرګه ته جوړه شوې یا د امن دپاره څه ټول میډیا را لګیا وه، پوښتنې به یې کول، خلکو به وزونه اوچتولو. هغه مین وجه همدا وه چې په بګن باندې کومه لشکرکشي شوې، کوم ظلم شوی، د هغه نه پاس دا ګرینډ جرګه جوړه شوې ده. خو که تاسو وګورئ دا امن جرګې کې چې کومه معاهده شوې ده، په دې کې د بګن هیڅ قسم ته ذکر نشته. نو دې حوالې سره د بګن هم هلته په بګن بازار کې کوم سوه بازار ده، هلته اوسه پورې درنه روانه ده، درنه ختم نه شوی. نو هغې درنې یوه صرف 1 پوینټ ایجنډه یا هغوی یې څه د بګن د ازاله وشي چې څومره نقصانات شوي دي دا د زر تر زره پوره کړي. د خلکو کورونه سوي دي، د کانونه سوي دي، د هغو دپاره د هغه ریهیبلیټیشن دپاره کور وکړلی شي. دې نه علاوه په بګن کې کوم خلکو کوم دهشتګرد وو، هغو کوم ویډیوز جوړې کړي دي، کلادم تنظیم زینوبین کوم کسان وو هغو ویډیوز جوړې کړي دي، د هغو خلاف ته اپریشن وکړلی شي او اسلحې خلاف ته اپریشن وکړلی شي. څو پورې دا مطالبات نه منلی شوي، د بګن درنه به جري وي. نو اوسه پورې بګن درنه جري ده او ښه ټیک ټاک روانه ده. او سبا ته د جمعې المنځه نه پاس د ټول قوم به ګرینډ جرګه یا میټینګ به کېږي. هغه نه پاس په د روډ بندولې یا د روډ حفاظت یا مثال دو داسې ویلی شي څه کېدل شي دا روډ مکمل طور پر بند کړي چې څو پورې د بګن ازاله نه شي، دو د بګن درنې مطالبات نه منلی شوي، وره پورې به دا درنه جري وي او کېدل شي سبا ته د روډ بندولې یا اعلان وکړي یا هغه کې به څه لایحه عمل پیش کېږي. ډېره مننه.